مړه نوید بھائی تا ما سي ګوره د خبرې خوند ورانه سلمان وفا بھائی خبره ته واوره بریلیان شي ګوره سلمان وفا بھائی زما خبره ته غوږ کېده دا هغه خبرې زه بریلیان مسلمانان نه دي من دا خو هغه مړه نور نوید بھائی نور بخنه په دې خبره دې را ګوره مازغه واو بخنه غواړم که زما د دې خبرو له وجې ستاسو زړه ته تکلیف رسېدلی ځکه چې تاسو ته پته زم د دغه پارټۍ سره تعلق ساتم نو زه وایم چېرته د دې پارټۍ بدنامي ونه شي زه به داسې چل به وکړې که نه ته که ځان ته پښتون وې پښتون زه تاله د هغه یو وایس در کوم خو ګورې بیا به زما نه نه خلاصېږي که هغه وایس تا ونه چلولو ځکه چې ته هغه وایس دې قوم ته کېده وه دې عوامو ته یې کېده وه چې هغه د چا دپاره لګیا دی هغه د ځان دپاره لګیا دی زه نه بریلی یم زه نه دیوبندی یم زه نه ځان ته یو نوم هم ځان ته نالم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به موجود یم د سلمان وفا بھائی سره هیڅ تعارف محتاج نه دی زیاتتر خلک یې د علماو په دشمن باندې پیژني چېرې دا د علماو ډېر زیات دشمن دی زیات خلک یې په دې باندې پیژني چې دا د عمران خان سپورټ کوي د عمران خان سره د زړه نه مینه لري نن به د سلمان وفا بھائی نه ډیر زیات سخت سوالات کو سلمان وفا بھائی د ټایم د راکولو یو جهان مننه نوید بھائی ستاسو یو جهان مننه چې موږ لم ټایم راکو په دومره مصروفیاتو کې مهرباني سلمان وفا بھائی لږ د خپلو مصروفیاتو حوالې سره ووایي چې څه مصروفیات دي ستاسو یاره جی دا خو هسې هغه ډرامې چلیږي څوک وایي ده چې کوم دی نیتوب کوي هغه تاسو به بله ورځ کتلي وو خو دغه کیسې بیسې نشته الحمدلله زمونږ چې کوم دی خپل روزګار دی کار کو او انتهایي مصروفه یو خو د هغې باوجود چې کوم دی دغه سوشل میډیا له ټکه ټوکه کار کو بس دغه مصروفیات دي سلمان وفا بھائی تنقید روان دی وایي دا د علماو دشمن دی نو ملامته کوي د ځان نه چې یاره زه دا خپل کار پرېږدم چې کوم الفاظ زه راوړم د خلکو خوښېږي نه نو ملامتیا نه لري نوید بھائی په دې خو ماله ډېر زیات خفګان راځي افسوس راله راځي او چې دا تا نه ویلې ستا په دې خبره باندې م زه خفه شوم چې ته وایې چې راغ تنقید خلک نه خیر دی سلمان وفا بھائی دا خو ګوره تاسو ته مه ووایئ چې کمنټس کې زیاتتر خلک دا خبره کوي چېرې دا د علماو دشمن دی نو ځکه دا خبره ما مخې ته راوړه نو کم خلک چې دا خبره کوي که نه د هغوی بیکګراونډ تا چې کړی دی ته ځان ولې لکه ته دا سوال کوې نو ته ولې خپل بیکګراونډ خرابوې نه منم دی سلمان وفا بھائی کمنټس خو به دې کتلي که نه کم از کم ګوره تا ته دومره خلک وایي چېرې ته د علماو دشمن یې نو تا د ذهن کې نه راځي چې دا خبره ما ته څوک وکړي چې دا د علماو دشمن دی سلمان وفا اکثر ما ته په واټساپ هم کالونه راشي وایي یاره ته د علماو سپکه وې ته د علماو پسې لګیا شوی ته علماو بېعزتي کوې ته دا کې دا کې هغه سړي له زه جواب نه ورکوم او چې جواب ورکوم بیا څه بل شانتې جواب ورکوم زه نه غواړم چې زه هغه جواب تاله درکم ځکه چې سبا به بیا وایې چې یاره سلمان وفا ته مې ما یک نیولی وه هغه چې کوم دی زما یو قسم له بېعزتي وکړه زه نه غواړم چې هغه بېعزتي زه ستا وکړم کم سړی چې ما ته دا خبره کوي چېرې ته د علماو دشمن او هغه بیکګراونډ ته وګوره چې هغه څوک دی ولې ما په کوم ځای کې د علماو بېعزتي کړې یا مې د علماو سپکوالی کړی دی یا مې د هغو پسې چې کوم دی په کمنټس دې چېرته نظر کړی که نه ویډیو خو کې ویډیو له خو ټایم ورکوې نو چېرته کمنټس ته دې ټایم ورکړی کمنټ زه نه ګورم او چې ګورم یې هغه خلک ته وګوره چې کوم خلکو دا الفاظ لیکلي ما په کوم ځای کې د علماو بېعزتي کړی یا مې سپکوالی کړی نه علما چې څومره هم دي څومره علما دي او حق پرست عالمان دي حق پرست مولیان دي دا زموږ د سر تاجونه دي موږ د دې د خپو خاورو ته هم نشو رسېدی موږ دونه کمزوري یو علما به موږ یو طرف ته کو خیر دی خو مشران خو دې سپینګیري خو دي که نه اوس ګوره د مینس ټاپک له او د مینس خبرې له راشه دا سیاسي مولیان دي سیاسي مولیان او بیا سیاسي مولیانو کې هم ښه مولیان شته خو هغه مولیان چې هغه ځان د سیاست دپاره چې کوم دی خپل دین د دین دپاره چې کوم دی خپله دنیا استعمالوي یوازې کمنټس نه دي که نه ګوره سلمان وفا بھائی دلته کې په سوشل میډیا باندې هم په تا ریاکشن روان دی خو چې کومه ویډیو راځي وایي دا په علماو باندې ځان مشهوروي چې کومه ویډیو راځي وایي دا په علماو باندې ځان مشهوروي داسې چل وکړه هغه خلکو ته به زه دا ووایم کم خلک چې ته یادوې چې یاره دا چې کوم دی داسې وایي چې یاره په سلمان وفا پسې ویډیو کړی چې ده په علیمانو ځان مشهوروي هغه خلکو ته زه وایم چې تا ځان په چا مشهور کو ټیک ته زه خو ما وویې ما په علماو ځان مشهور کو ما دا ستا خبره زه د سره منم نه خو ما ستا سره ومنل خو هغه خلکو ته ووایه چې هغو په چا باندې ځان مشهور کو په عمران خان ته د عمران خان د پیج ویزټ وکړه دا نور دی خوا چې د دیو کم مقابله کسان دي زه به دا مشر چې کم د دیو عالم دی هغه به یاد کم د هغه پال ورته وګوره څو دي غالبا 11 لاک دی که څوک پال ورته نو چا ما ځان په عالم مشهور کو که آیا دیو چې کم دی په عمران خان ځان مشهور کو دا خو ګوره هغه خلک ته یادوي چې هغه د هېڅ نه دي خبر ما ګوره سلمان وفا بھائی سیاسي چې کومې مسلې دي هغه دې حد ته رسېدلي دي که نه چې ګوره په تا باندې ټارګټ وشو ستا خاندان ټارګټ شو ستا ذات ټارګټ شو نو آیا تا ته معلومیږي نه چې یاره دا خلک زما ذات زما چې کوم خاندان دی هغه ټارګټ کوي
تا کم کس چې زما خاندان ټارګټ کړی دی کم کس چې کم دی زه ټارګټ کړی وم او ویډیو ما هم کتلی وه تاسو ډېرو ملګرو به کتلي هغه کس بیکګراونډ تاسو چیک کوي چې هغه کمې قبیلې والا کس دی تاسو هغه چیک کوي بل چې هغه دا زه چې نن د دغې خلکو سره کینه او بغض ساتم نو په دقې ورسره ساتم ځان ته به علیم وایي د علیم نوم یې بدنام کو د مولیان یې بدنام کړه دغې خلکو چې ځان ته مولا وایي ځان ته قاري وایي پټکی به یې په سر کړی وروره هغه منافقت به کوي او کم از کم منافقت نه دی پکار که یو عالم راځي او هغه سیاست کوي نو په سیاست کې هغه له سچایي پکار ده هغه له منافقت نه دی پکار فلحال چې کم سره روان دي تاسو وګورئ عمران خان چې کم دی یو داسې لیډر دی چې هغه ټولې دنیا منلی دی بار ملکونو منلی دی چې هره واحد یو اسلامي لیډر دی ګوره په مخ یې ګیره نشته دی او چې مخ ته ګورې نو لکه په سنتو برابر نه دی ډېر خلک وایي که نه خو هلته خو به ته یوازې خو دا نه ده که نه چې تاسو سړي پټکی ووالو ګیره یې پرېښوده او ځان یې په سنتو برابر کو خو کارونه یې د منافقت نه ډک دي نو د هغې سره به ته څه کوې نو هلته کې عمران خان چې کم دی که ته هغه ته وګورې نو هغه کردار ته وګوره د هغه چې کم اوس ټولې دنیا اسلامي ملکونه هغه مني چې او دا یو اسلامي لیډر دی دا یو داسې لیډر دی چې د دین دپاره د پاکستان دپاره چې کم دی دا بهترین دی سیاست د وجې ستا خاندان ټارګټ شو یو طرف ته سیاست دی بل طرف ته خاندان دی نو آیا دا نه وی چې یاره د دې سیاست د لاسه زما خاندان ټارګټ شو راشه د سیاست نه لږ سیټ ته شه ګوره بار بار چې کم دی دغه هلک ما ته راځوتی زه به داسې چل به وکړې که نه ته که ځان ته پښتون وې پښتون زه تاله د هغه یو وایس در کوم خو ګورې بیا به زما نه خلاصېږي که هغه وایس تا ونه چلولو ځکه چې ته هغه وایس د قوم ته کېده د عوامو ته یې کېده چې هغه د چا دپاره لګیا دی هغه د ځان دپاره لګیا دی زه ته دا خبره کومه چې ته هره ویډیو کې چشمو ښکته او چشمو بره ستا هره ویډیو کې زه ته ما یادی چشمو لاندې چشمو باندې زه تا ته ښه په سلاره زه درته اوس ته میسج کوم هسې نه چې بیا راته وایې چې یاره تا ما ته ویلی وې ما ته به دې میسج کړی وی نو اوس درته میسج کوم او اوس درته جواب وایم چې که تا آینده ویډیو کې چشمو ښکته او چشمو باره ووایو نو قسم دې داسې سخته ویډیو درپسې کوم که نه چې بیا به یو دوه کې اریانې چې اوس څه وکړمه پوه شوې خو دې شته بیا به ګورې خفه کېږې نه او بیا به ګوره دا خبرې هم نه کې دا وایس ځکه ریکارډ کومه چې دا وایس په ریکارډ پروت وي او دا وایس زه خپلو ملګرو ته هم لېږم هغه د علماو دپاره نه دی لګیا هغه د خپلې پارټۍ دپاره نه دی لګیا هغه صرف ځان دپاره لګیا دی چې تا هغه وایس دی خو قوم ته وښایه ما صرف دا ویلي دي نه مې تصویر لګولی نه مې ورله دغه کړی دی هغه ماله کومه دمکي را کړې ده آیا ولې ما څه چل کړی چې دا ماله داسې دمکۍ نه راکوي چې زه به داسې ویډیو راوچته کړم زه به داسې ویډیو راوچته کړم په تېره ویډیو مې ورله جواب ورکړی و البته زمونږ چې کوم ریاکشن و هغه څه بل شانتې و خو نه مونږ وویلې زمونږ مشران یا نور چې کم بیکګراونډ هغه ما خپل دغه کو چې یاره خیر دی دا د سوشل میډیا خبره ده دا به په دې ځای ختم شي خو بیا هم چې کم دی هغه له ما جواب ورکو بلې پیرېله زما به بیا داسې جواب نه وي زما به بیا داسې جواب نه وي چاته هغه ټیم سره زه د هغه باقاعده به زه لایو راځم او په هغه قابلیت چې ځان ته قابل وي په هغې باندې چې کم دی ځکه چې ما پسې ویډیو وکړه نو ما ورله ډېره په ښکلي انداز سره چې کم دی ولګېدم او ما وی چې زه دا سړی قابل دی ځان ته څه وایي د نوم د چا استعمالوي زه ولګېدم ما ورسره رابطه وکړه چې ورور ته ځان ته چې کم دی څه وې زه ته ځان ته څه وې نو ځکه مې ورسره رابطه وکړه او کله چې د ویډیو وکړه نو هغې جواب ما تقریبا 48 غنټې بعد ورکو ولې مې وله ورکو مخکې مې ورکولی شو خو ما وویلې د دې وجې نه چې یاره سبا به یې ګیلمن نه راشه پرېږده هغه غلطي وکړه یو قسم له ټارګېټینګ یې وکړو زه به ورته چې کم دی ما وایسونه ورته وکړه ما ورته کالونه وکړه داسې چند کسان چې هغه د جمعیت کسان دي ملګري دي ډېر زبردست کسان پکې موجود دي په جمعیت کې هغو ورسره چې کم دی رابطه وکړه ما ورته وویل چې تاسو ورسره رابطه وکړئ خیر دی که دا خبره ختمول غواړي او لکه دا کم څه چې ویلي دا کومه ویډیو کلې څه خبره نشته زما پکې چې کم دی خاندان ټارګېټ شوی دی یا نور داسې ټارګېټینګ پکې راغلی دی او وایي چې یاره دا پکې ډرامه باز وخت او دغه کیسو طرف ته هم پکې تللی دی نو لکه ما هغه سره رابطه وکړه چې یاره ته دا ویډیو کوزه کړه او خیر دی لکه خبره ختمه و پرېږدو یې خو هغه خپل زد راواغستو او هغه خپل ناپوهي هغه وې او واچ ټایم ولدي هغه خبره هغه واچ ټایم ولدي هغه خپل واچ ټایم پوره کوو د هغې د وجې نه چې کم دی هغه ویډیو کوزه نه کړه نو چې هغه ویډیو کوزه کړې وی نو نن به دا معامله په ځای پاتې شوی وی بیا هم چې کم دی ما پسې ویډیو وکړه د هغې نه بعد زه قلار شوم ځکه چې ما ولې جواب ورکو د هغه هم پته ونه لګېده نه غوښتل چې زه هغه له جواب ورکړم خو ته رالې نو بس مجبورا مې تاله چې کم دی دغه انټرویو کې دا خبرې رالي نور زه نه غواړم چې زه دغې خلکو له جواب ورکړم په دغې خلکو باندې ګوره هغه وایي دا په علماو ځان مشهورې او دې ته نه ګوري
چې هلته کې چې کوم دی دیو په چا ځان مشهور وي دقه علیم ځان ته چې علیم وایي مولا وایي دی په عمران خان ځان مشهور کړو. بل دا راته وایي سلمان پاپا تاسو چې څنګه د ډرامې خبره په دې خبرو کې وکړه که نه نو ستاسو بیک ګراونډ او د هغوی بیک ګراونډ کې خو فرق شته که نه هغوی خو تللی دي مدرسې ته علم یې دغه کړی دی او دلته تاسو د ډرامې نه خپل آغاز د سوشل میډیا اغستی دی نو دې که خو د ځمکې او د اسمان فرق نه دی. ته به داسې چل وکړې ته د دغه خلکو لږ بیک ګراونډ وګوره خو د نن نه 10 کاله وروسته پسې لاړ شه چې آیا دغه خلکو کې چې کوم دی دیو څه کړي دي بیا به تا ته پته ولګي. دویمه خبره ما ته چې تا کومه خبره وکړه چېرې تاسو آغاز چې کوم دی ډرامونه کړی و نو دا خو انساني په انسان باندې قسم ټیم راځي. دا یو ټیم داسې و چې یاره یا شوق و یا چې کوم دی ملګرتیا وه د دوستانه لیڼو په دوستانه کې مونږ چې کوم دی دا کار کړی دی. اوس خو چې دیو زما دا ویډیوګانې راواغستې او دا پوسټونه کوي یا چې کوم دی دا وایي چې یاره سلمان وفا یو اکټر وختو یا ډرامه باز وختو نو د دې نه بعد خو زما هغه جذبات اوچت شو زه خو به اوس بیا چې کوم دی راتلونکې ډرامه ساره یو دماکه خیز ډرامه نه خیر سلمان پاپا چې کومې غلطیانې تا نه شوي دي نو په هغې باندې خپې کېده وه او مخکې ژوند چې کوم دی نو هغه داسې تېر که چېرې څوک در باندې تنقید. ګوره نوید بھائی دا خلک به تا مجبوره کوي دې کارونو ته لکه ته زما ګوره ته زما نننی کار یاد کا تېر ما یادوه که نه تېر خو ما کړی دی بس پرېښی مې دی نن ورځې نو د نن ورځې کار نه دی هم ګیلهمن دي که نه نو ته خو ما چې کوم نو چې ګیلهمن دي نو هسې هم ګیلهمن دي که نه خوشحالېږي که نه زه به خپل کار جاري ساتم کوم به زه دیو خپل کار زما خپل کار خو د دیو د لاسه دا کومو کسانو چې زما دغه ویډیو راغستې ده د ډرامې یا دغه دا پاټونې راغستې دي د دیو د لاسه به زه دوباره دې ډرامې ته ځم د دیو د لاسه ګنې ما نه دي ما پرېښي دي ما چې کوم څه کړي هغه شوي د هغې نه بعد چې کوم دی ما وویل چې زه به نور لکه دا ډرامې دا قیسې پیسې نه کوم خو د دغه خلکو د لاسه به زه یوه پیره بیا چې کوم دی د ډرامو طرف ته نو دا قصه به تر څو پورې جاري وي بس ته به هم غلطي کوي هغوی به هم کوي د سوشل میډیا دا جګړې چې کوم روزانه فلم راځي نو د دې به اخر څه انجام راخیږي. نوید بھائی چې یو سړی ځان ته علیم وایي ځان ته پوهه وایي ځان ته چې کوم دی ماهر وایي ځان ته د علماو سپورټر وایي سپورټ کوي که نه د علماو سپورټ ځان وایي چې زه د سپورټر یم که نه نو دغه خلک هغه غلطۍ نه کوي. په کار دا ده چې هغه د یو انسان د اصلاح کوشش وکړي د هغه د پوهه کېدو کوشش وکړي په ښکلې طریقې سره یې وکړي نو هغه راشي ځان ته به وایي زه د علماو سپورټر یم دومره کنزل به وکړي دومره پوچه خوله به وخوځوي دومره سپکه خوله به استعمال کړي چې زمونږ هغه وینا نه ده دا مونږ چې کوم لګیا یو دا نن چې څه ویم دا به درته ډېره ښه ښکاري شي ځکه چې زه د هغه خلکو بیکګراونډ وګورم د هغه خلکو خبرې واورم نو زه خپله راته ډېره ښه ښکاري شي نو په کار دا ده چې هغه خلکو لږ د اخلاق مظاهره کوي مونږ به ورسره ډېر ښه چلیږو زمونږ د طرف نه چې کوم دی دا هېڅ نه دي دا ټول زمونږ د سوشل میډیا رونه دي اورې داسې خبره نشته خو لکه هغو داسې الفاظ استعمال کړي چې مجبوراً به تا به مجبوره کړي چې تم داسې تیز ورسره لاړ شي. که اخره کې ته زه یو عاجزانه ریکویسټ وکړم چې سوشل میډیا دغه لانجې مانجې دا پرېږده مینت درته کومه نو زمونږ دغه ریکویسټ په ومنې که نه داسې چل دی چې دا مې د حق هلک سره کوم هلک چې ویډیو کړی و هغه ته مې ویلي چې څه ټولې ویډیوګانې ډیلیټ کړه ټولې به ډیلیټ کړم او بس تم چې کوم دی نور چیړل مه کوه زه به هم چیړل نه کوم زه به هم چې کوم دی د سیاست لکه دونه به وکړم چې لکه دا سیاسي بحث په تم نه کوې زه به هم نه کوم دا خبره ما د هغو سره دا کړې او چې هغې پرېږدي زه یې په سر کې پرېږدم خو چې دی یې نه پرېږدي نو دا به یې ما نشي بندولی ما نشي مني کولی ځکه چې دا هم پښتانه دي زه هم پښتون یم کم از کم دی به یې ما نشي بندولی وروره. بل سلمان وفا وایي هغوی هم دا خبره کوي چې یاره دا بریلی دی د دې وجې دا د علماو سره کینه او بغض ساتي آیا د مسلک د وجې رښتیا ته دغه علماو سره کینه او بغض ساتي؟ مړه نوید بھائی تا ما سې ګوره د خبرې خوند ورانه سلمان وفا بھائی خبره ته واوره بریلی دی بریلی دی ولې بریلیان څه شي کوي بریلیان څه شي دي ګوره سلمان وفا بھئی زما خبرې د غوږ کېده دا هغه خبرې زه بریلیان مسلمانان نه دي منم بالکل ما خدا نه دی ویلي زه خو هغه خبرې بریلیانو کې چا دغه سره چې کوم دی کینه ساتلي سلمان وفا بھئی تیزیږه مه ګوره دا زه تاسو هغه خبرې مخې تقدم د سوشل ته زما سره هغه سوالات وکړه چې کوم ستا ذهن کې برابر راځي هغه مه یادوه نه هغې نه ګوره مونږ د سوشل میډیا اصلاح کوو که نه هغه چې کومې خبرې دي هغه زه تا ته مخې ته ږدمه صرف مخې ته ږدم چې یاره د دې خلکو د زړه نه سوال خیر ماله د دې جواب به لازمي راکړي خیر مهرباني به دي ستاسو زه بخښنه غواړم که زما په دې خبره ستاسو زړه ته تکلیف رسېدلی هغې زه ډېره زیاته بخښنه غواړم خو لږ وضاحت وکړئ چې دغه خلک دا خبره کوي چې یاره دا بریلیان دي د دې وجې دا د علماو سره کینه او بغض ساتي. داسې چل دی نوید بھئی دا بریل دیوبند اهل حدیث دا د سر نه وباسه ځکه چې دا د مسلک دا خو ګوره د یوې مدرسې نوم یې دی ولی چې کوم دی دلته کې وله دا نومونه وله ورکړي دي پوه شوې زه الحمدلله شکر دی زه یو مسلمان یم د مسلمانۍ په حیث باندې به زه د علماو سره مینه محبت ساتم دا به زه نه ته دا خو د دیو هغه قمقلتیا دقه ده چې ته به راځېږې ته به چې کوم دی یو سړی ټارګېټ کړې چې دا بریلی دی او دا پلانکی دی او دا پلانکی دی ځکه د علماو سره کینه ساتي او بغض ساتي او دا ساتي ما په کوم ځای کې د علماو سره چې کوم دی کینه ساتلې بغض مې ساتلی دی او خفګان مې ورسره کړی دی دا خو هغه مړه نور نوید بھائی نور بخښنه
په دې خبره دې را ګورې مازغه وکړه. بخښنه غواړم که زما د دې خبرو له وجې ستاسو زړه ته تکلیف رسېدلی ځکه چې تاسو ته پته زم د دغه پارټۍ سره تعلق ساتم نو زه وایم چېرته د دې پارټۍ بدنامي ونه شي نو زما دا کوشش و چېرته زه د دې خپل ویډیو په ذریعه ستاسو اصلاح وکړم نو که زما داسې یو خبرې نه مې په تاسو باندې بده لګېدلي نو زه ډېره بخښنه غواړم. نوید بھائی ډیره زیاته مننه تم زمونږ ورور یې څه خبره نشته دی خو دې خلکو چې کم دی زه انتهایي په دې ځینو خبرو باندې ډېر زیات خفه کړی ما. ته راځه زما پرسنل چې کم دی زندگی ژوند ټارګېټ کوه دا کومه خبره ده یار. سوشل میډیا دا د سیاست دی ریاکشن دی دا کونو ټیک ده نو لکه ته څنګه د ما پرسنل ټارګېټینګ کې دا غوسه دا خفګان دا زړه اواز دا زما صرف په دقې رهیږي چېرې ته زما ټارګېټینګ ولګې لکه پرسنل ته ما څنګه ټارګېټ کې ستا کار زما سره څه دی بیا به کې چې کوم دی دغه خبرې کوي چېرې دا بریلی دی دا پلانکی دی دا پلانکی دی. زه نه بریلی یم زه نه دیوبندی یم زه نه ځان ته یو نوم هم ځان ته نه علم زه الحمدلله سني مسلمان یم. مونږ به ځان ته چې کوم دی اهل سنت والجماعت والا وایي حنفیان یو شکر الحمدلله مسلمانان یو دغه یم پرېږده وایي مړه دا خو دې یو بکواس شروع کړی دی نو په هغې به وجه باندې چې کوم دی زما په دې ټایم خیر دی جي خیر دی مننه ملګرو. سلمان وفا به جذباتو ته هم زه په دې وخت کې سلام کوم. کوشش کوئ د سیاست د وجې د چا خاندان مه ټارګټ کوئ دا خبرې ډېرې لرې پورې ځي. خیر دی هر سړی دی په خپل ځان باندې راوړي چېرې زه د یو انسان خاندان ټارګټ کوم نو که بله ورځ الله مه که زما په خاندان باندې یو انسان راشي نو زما به څه حالات وي. دغه و د سلمان وفا بھائی سره انټرویو که د خبرو کې زما نه داسې څه غلطي شوي چې د سلمان وفا بھائی پین هغوی پیړه ته تکلیف رسېدلی نو د هغوی نه زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. الله په سر ګواه دی چې د شیشې نه اخوا ما سلمان وفا بھائی ته ډېر زیات مینت وکړو هغه هم دغه خبره ما ته مخې ته کېښوده کومه چې تاسو په ویډیو کې وکته چېرې که دوی چېرې دغه د سیاست خبرې پرېږدي نو موږ به هم پرېږدو که دوی نه پرېږدي نو موږ یې هم نه پرېږدو. فیصله په تاسو باندې پرېږدم. کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم دې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. ما نوید رحماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت دې وي. الله پامان.